د مذهب فتاوا دا فتاوی غرائب چاپ نه دا زونو علماء سره قلمی فتاوا غرائب شته دي یو سره قبر ته ولاړو او ورته आवाजونه کول نبی دغه ورته نبی امام ابو حنیفه رحم الله هغه ورته سوح قلق تباشی هغه چا تاواز کوي چې لا يسمع ندان ولا دعا چې نه आवाज اوري او نه چې کمندونو چغاوري هغه چا ته تاوازونه کوي لوی ځوانو موي لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ولو نارا نفخت بها اضاءت ولكن انت تنفخ في الرماد وي لقد اسمعت لو ناديت حيا تابا اور اولوي جواندوتا کچا تابا لقد اسمعت لو ناديت حيا ک جوندی ته आवाज کړو نو روله بده وتا ولكن لا حياة لمن تنادي چې چاته आवाज کینو غيوري داغه ژوند نشته لو نارن نفخت بها ضاءت کچر تور کې دی پوکې واله نو بل شوی وو ولكن انت تنفع في الرماد لیکن ته پوکې بس کې وای پیرو کې پوکې وای نو ایرو کې وری نه نه پکې نو دا مسله ده په دې مسله باندې د امام آلوسی رحمه الله زویده اپ کتاب لیکل دی الآیات البینات فی عدم سماع الاموات عند الحنفیة السادات امام آلوسی نو اسیده روح المانی والا او بھی کتاب لیکل دی الآیات البینات فی عدم سماع الاموات عند حنفیة السادات دویم کتاب پدې باندې علماء دیوبند کې مولانا محمد ابراهیم واعظ دهلوی هغه به کتاب لیکل د بریلیانو پرات کې دا د بریلیانو مسلک ته د مړ اوریدل دار دیوبندیانو نه دي چې هغه کتاب لیکل دی مولانا محمد ابراهیم واعظ دهلوی کشف المغالطات عن مسألة سماع الاموات کشف المغالطات عن مسألة سماع الاموات او پی لکل دی رستو پی شیخ القرآن رحمه الله البصائر کی خیسته باس کردی وسرا بیا رستو کډاګه سے اعتراضونه کړی دي داغي جوابونه ارشاد الناظر کې ډیر په خیسته طریقې سره مولانا خان بادشاہ صاحب الله دې عمر او صحت کې برکت واچي کړی ډیر په خولي انداز او په سوایق المرسله کې على الاعتراضات الداجویہ و ادباء الطاغیہ پای کې هم جوابونه کړی دي ارشاد الناظر فی مفترى به الغوی الفاجر على الائمه الاکابر آی کې دغه د حاشینم دي بصائر شیخ القرآن رحم الله د البصائر د حاشینم دي ارشاد الناظر فی مفترى به الغوی الفاجر على الائمه الاکابر نای پم کړی دي نیلوی صاحب رحمه الله پای باندې خسته کلام پدغه کې کړه ندای حق کی او د ائمه 40 دا مسله ثابت کړی دا چې ټول امامان په عدم اسمه موتا باندې قائل دي ټول امامان په عدم اسمه موتا قائل دي دا چې مذهب نشته دي او که چا ځان لئی ایبنو خو امامانو مسلک دا نشته دي ټول اهل سنت والجماعت مسلک دا دي چې مړي د ژوندو خبرې نه اوري سورۃ لقمان مکی سورۃ ده سورۃ لقمان مکی سورۃ ده مکی سورۃ ده پس د سورۃ صافات او مخ کې د سورۃ سبانه وہ 50 نمبر دے مناسبت د سورۃ روم سرا پګړو وجوه باندې دے اول وجه سورۃ روم کی کامیابی په مسله عقلی دلائل پیش کړل
نو دلته په نقل لقمان نه ذکر کړي. دویمه وجه سورۃ روم کی ہوئی یفرح المؤمنون، نو دلته پنځم کې وای و اولئک هم المفلحون. درېمه وجه سورۃ روم ته پنځوستم کې وای ولقد ضربنا للناس، نو قرآن مقام ذکر کو. سورۃ لقمان شروع په مقام د قرآن. څلورمه وجه سورۃ روم کی دلائل د مسئلے بیان کړل، نو سورۃ لقمان کې مطالبه د دلیل مشرکانو نه چې تاسو لږ په خپل مسله دلیل وایي. بلا وجه سورۃ روم کې وی اقیم مسئلے تنی غدرے گا تابدارای ته ترغیب ہو. نو سورۃ لقمان کی ترغیب دے اتباع د تابدارای د ربانیین ہوتا چې نیکانو خلقو بدلار روان شه. پنځلسم آیات کی د سورۃ دعوا مسله توحید دا الله دی یووالی مسله او پاغي دلائل. ترتیب د بیانی طول سورۃ یو سبق ته تر نهم آیات پوری د مسئلے مقام ذکر کئی چې دا مسئلہ د کم کتاب په حواله ویل شي داغه مقام. لسم آیات کې په عقلی دلیل، یو لسم کې مطالبه د دلیل د مشرکانو نه، د دولسم نه نقل د لقمان داغن پہ نقل ذکر کئی او دا عذاب نه د بچ کېدو اسباب هم داغه په وینا. شلمنا بیا دلیل عقلی یوشتم کې زورنا دویشتم کې بیا ترغیب منلو تا دریشتم سلیرشتم کې یارا پنځشتم نبی دلائل تر 2 پوری دا عقل دلائل. آخر کې مسله د قیامت او د علم غیب چې بار سپو یا الله دې. امتیازات د صورت شپږم آیات ومن الناس من یشتری له الحدیث، قرآن خلاف نور په پیسو اخلي سکم اقلی. یو لسم آیات مطالبه د دلیل مشرکانو نه، ذکر د لقمان او مواعظ او نصیحتونه داغو. اصول علم غیب په 4 آیات کی، علم غیب اصول 4 نمبر آیات کی. الف لام میم
تلک آیات الكتاب الحکیم دا دی آیاتون کتاب محکم مضبوط کتاب چې بدلیدل را بدلیدل پکې نشته الحکیم محکم یا تلک آیات الكتاب الحکیم دا دی آیاتون د کتاب حکمت والا دی کتاب حکمت والا ہر سکے حکمت الکتاب الحکیم قائلہ حکیم دے لستن کے داغی لستن کے حکمت والا دے لستن کے دے حکمت والا دے آیات الکتاب الحکیم دادا سے چدا زب کم کتاب پا والا خبر کوم دا نورو کتابونو غند کتاب مگانا دا ډیر د حکمت کتاب دے اور ډیر انقلابی کتاب دے هدن ورحمت للمحسنین ہدایت او نور اور عنادات او مہربانی پار نیکانو المحسنین محسنین سوک تی سوک پر دی کتاب نا فائدہ لی دا غی چه دا فائدے اغسطل والا بدائی الذین یقیمون الصلاة آکسان چه پابندی کئی دا مانزو چه دا موز پابندی نکئی نوابت نصف فائدہ والی یقیمون الصلاة ویتون الزکاة اور کئی دی زکاة لرام وهم بالآخرت مکی صورت تے تحقیق میں صورت مومنون کی کڑو ویوتون زکاة ورکی زکاة لرا وهم بالآخرت هم یوقنون او دی پر درستای بانی هم دی یقین کئی دا خلق بات فائدہ والی اولائک علی هدی من ربهم دا خلق چدی ندی پیدایت تی طرف ضربنائی پیدایت سواری دی علی هدی من ربهم پیدایت تی دی تخلق ناکام ہوئی خناکام نیم اولائک هم المفلحون دا کسان چی نمدی دی کامیاب زورن اوس دا هم دا قرآن مقام نے چی مخالف دا سے دے مخالف دا دوزق قابل لے ومن الناس زند خلقنا غدی من یشتری لہو الحدیث کسان دی چی غو اخلی بیکار خبر لرا یشتری لہو الحدیث چی اخلی بیکار خبری سدی لہو الحدیث شبہات شرکیہ لہو الحدیث شبہاتی شرکیہ شرک خبری په پیسو باندې لی اوم لیدل دا لی ځان لکنا چې په دې باندې بازو پنځپیره پړو دې لپاره علی دا ذخایر علی او بصائر د ډاګای دالی لا ول حدیث د رد پاروالو نو خیر دی ما په ډیر عمر پیسې نور کول ما ترکی علماء ناصر اولیږي خو بیان کړه نو مې دوست په والو منو ډیر عمر مې ته صبر وکړو ورا ویرال نه ریګو نو دا الله خو دې توفه کې مونږ نه راکې د خپل خلک نو دا په پیسو باندې ځان لالي دا شبهات شرکیات د شرک مجموعه چې څه ملاويږي نو په دې کتاب کې ملاويږي چې څه د شرک دی اپ دې کې ملاويږي توسل باره کې د شرک چې څه دی په دې کتاب کې ملاويږي سمع موتا باره کې چې څه دی د بدعات مجموعه هله اسقاط پکې دا ارڅ چې څه د بدعات او شرکیات په کې مجموعه ده شبهات شرکیات دا په پیسو ځان لاخلي رایډی ځان لا کوړتا او خوشاله پیم چې زو په پنځپیره پړو مراج سل پاپړ د یو لاوړ یو قران آیات ته ټینګي دا سټینګي لا ول حدیث اپ ذل شبهات شرکیه د مبتدیینو کتابونه اغالی خدایق بخشش علی او یا نور علی ما د رد لپاره قوالی راجدا خبره ده لا ول حدیث او یا بیتیانو کې سټیلی مبتدیینو کیسټ علی اغالی لګیای خرڅې په موږ غو حکم دی نور شیر استاد کپی بدتیانو کې څه نه خرڅې خلکاس کله خرڅې نو نه ساته ما ته پاته ده چې نه ساته وګورئ اوس اتل نو دی کې راځي بیا ما یشتری لاول حدیث ما یشتری غم شتری سره ما یشتری لاول حدیث د غانو کیسټ به کوم راځي یشتری لاول حدیث چې غانه او بجانه اوري یشتری لهو الحدیث باوی شبهات شرکیات لی بدعات لی په پیسو یې رضا الله یشتری لهو الحدیث لهو الحدیث نه مراد اغا کل ما الهاک واشغلک عن ذکر الله هر څه چی بس بیانو چې د الله د دین نه غافل کی مدارک کوئی کل باطل الها عن الخير هر باطل چا د خیر نه سړی واړی روح المانی ذکر کوي
عجیب خبره لیکلی دا وی ما یلهی عن المهمات هغه څه چې غافل کوي سړی د ضروری دلایلونه کل احادیث التي لا اصل لها لکه هغه حدیث چې غیر اصل ني اذا يتكم الامور فعليكم باصحاب القبور داګه استاد علی کله اذا يتكم الامور فعليكم باصحاب القبور شرکی الفاظ په کې خدا غو حکم نه کو سویل وي کار څو کې وینو بیا به څه خبره ده جو سویل به بچ کومه کار څو کې وینو شرکی الفاظ په کې نه لاول حدیث ته نو دا ما یلی عن المهمات کل احادیث التي لا اصل لها ولا ساطير او قسی مانګه اذا يتكم الامور فعليكم باصحاب القبور چې تاسو باندې تکلیف راشي بیا مړی را مدد کوي داګه استاد وی دې وی چې دا خننه ولې نه خوي او دا لګیای او اعینونی یا عباد الله ید خدای بندیان امداد می وکای دا روایت ته کنه اعینونی یا عباد الله دی روایت بسروانی یا عباد الله یا عباد استغیثنی یا عباد الله اے د خدای بندیانو زما فریاد قبول کای دا لګیای چې غوباسي ولا ساتویر او کیسه منګړته پرون ملګری کیسه کړي وتا ولا ساتویر او منګړت واقعات هغه خو مجموعه په دې کې ذکر کړی شي وقیل سره بلا شی دی بکی ولا ساتویر منګړتی کیسه آیو پلان کیږي کدا چورو پلان کیږي کدا چو و شاعر ابو له سره پارسي شعر لیکړي و شعر اچ بیان کیم ته د پارسي شعرونه وي قران آیت خوب کی نه ندا عن المهمات کل احادیث التي لا اصل لها ولا ساطير ندا د قران سره غافل کی دارنګي غنا او مزامیر دول او سورنا ټي وی علي پی سي آر علي ټیپ علي د غانو بجانو د پارا لا ول حدیث دا ټول په لا ول حدیث کې داخل دي کل ما الها کواس غرکان ذکر الله روح المانی ذکر کوي وزها کوئی چې الغنا مفسدۃ للمال دم چوری چې دا دم توپ چې دا روانه مال خرابوي مسخطۃ للرب الله غسکای و مفسدۃ للقلب زړه روانه او علم پوشا ان التغنی حرام فی جميع الادیان ان التغنی حرام فی جميع الادیان چې دا ډول سرنا په ټولو دنو کې حرام دي په ټولو دنو کې حرام دي قوالی په کوم نه وي چې دا حرام دي او دارنګ هغه اسکار په کوم داخل دی وي چې هغه د بدعات سره په جار سره او کوم له ول حدیث کې دي داخل دي یا هغه غانو بجان نه زیات حرام دي غانی بجان حرام دي دانا چویر دا دروغ غذا ده نو یشتری لا ول حدیث بار الرائق لکی وی حرم مذهب حرمت مطلقا انه کبیرۃ ولو لنفسه کزان لګیا دی او غان یورین حرام دي او لوی ګناه دی وړو کې نه دی حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الجلوس علیها فسق سماع الملاهی والجلوس علیها فسق والتلذذ بها كفر سماع الملاهی والجلوس علیها فسق غانه بجانه اوریدل او غیبانه نه صدا فسق ده او وس تلذذ بها كفر او دیوان خواندا غسل دا ځان له کفر ده ځان له سره کافر کیږي په وي مکتوبات کې امام ربانی ذکر کوي چاغه وي من سمع الغنا من المغني چاچ دی اورمنا غانه واوري دي او یرا فعلا من الحرام دی فتوی تو ګوري مکتوبات امام ربانی اول نجل 393 صفحه وی حکیا عن القاضي ظهور الدين رحمه الله قال من سمع الغنا من المغني چاچ دړم نه غانه سکړه واوریدا او یرا فعلا من الحرام یا یو حرام کالو لیدو فیحسنه باعتقاد واغه له خو غنو حلا سوره مزه وکړوي سوره سوکړه مزه وکړه باعتقاد او بغیر اعتقاد عقیده په واوی په عقیده نو زه خو نو ام ګوره وسوار مرتدان فبانت منه امراته ويجب قتله په مرتد شو
د ګناه ته خووي ګناه ته حرام ته خویل څه دی کفر دی وبانت منه امراته خذت جدا شوا واجب قتله او وجل حرام دی وجل پکار دی وي چې اسلامی قانون دی قول علیہ السلام من بدل دینا فقتلوه چا چې دین بدل کونو د دین سکو بدل کو ګناه ته ثواب وي نو ناروا دي دارنګ حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الغنا ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزار دا بغنا وډم توپ چې دی غانې بجانې دا په لکه دله توپ راوچتای لکه څنګه چوبو هغه فصل سکی راوچتای نو نفاق په لکه راوچتای وفي روایت الغنا ينبت الزنا دا زنا په لکه راوچتای نو یشتری لاول حدیث بل حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې صوتان ملعونان دوا وازونه پلانت شوی دوا وازونه پلانت تی یو صوت عند رنت صوت عند مصیبه ورنت عند مصیبه ورنت عند مزمار الشیطان صوت عند مصیبت یو د مصیبت په وخت کې چغې سوريوال او دویم وصوت عند مزمار الشیطان او بل چې کم دی نردم توب आवाज دا پلانت شوی دی او سلکانو دا ځان له وخت کې منډلی ابن عمر رضی الله تعالی عنہ روانو په لار باندې ابن عمر رضی الله تعالی عنہ په لار باندې روان دی आवाज دې بنگلا اوریدو وګونو کې ګوتو منډلې منډه 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 نافع وسراو شاګرد دیو چې لګمخ کلال وی نافع आवाज راځي او ته یو راځي لا بیا منډه والے بیا ته بیا ودرید هغه आवाज راځي وی او بیا روان دي او دریم ځای ودریدو بیا आवाज راځي وی نه بشو ودریدو وی ها کذا فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم وی نبی علیہ السلام دغه شانته کار کړو چې د بنگله आवाज اوریدل منډه والے نو مام سو والا منډه والا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته منډه والے او نن د نبی علیہ السلام امتیان اپ غوګونو کې منډي غانه او بجانه په دکانونو کې غانه او بجانه په بیٹکونو کې غانه او بجانه الله رب العزت دې مسلمانانو له پوي ورکی او دا د نبی علیہ السلام دشمنی د دین دی الله رب العزت ټول خلاص کی په کورونو کې هم غانه او بجانه کورونو کې چینی ریډیوي ځان ته لګولې او غانه ورې مونږ په غم غلطو نو غم په غلطانو په قران غم غلط کنه په دین باندې غم غلط کړه قران کې سټي وره د دین کې سټي وره د تلاوت کې سټي وره نو اناوري او په دې باندې غم غلطي په دې باندې غستا غم زیاتیږي چې سوره چې کمونو داسې زونه زیاتیږي نو دوره غم زیاتیږي دوره غم زیاتیږي دا فکر پکار دی نور په حدیثونو زیاتی دي سامانونو چې سړی کور ساتي غانه بجانه سامانونو ساتي کمپیوټر د فلمونو لپاره ساتي ټي وي چې کمونو ساتي ټي وي بل سره ساتي وی سي آر ساتي او د غانو سي ډي غانه چې کمونو غیر اوړي او غاوري نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ثلاثتون درې کسان دي همیشه پلانتیان دي یو ته نه دي مدمن الخمر چې همیشه شراب سکي دوی مولا قل والده د مور او پلار نه پرمانا او درې ودیوس الذی یقر الخبز فی بیته اغه دلا چې پلیته سامانونو کور ساتي دا نبی علیہ السلام ویل زه ترجمه کوم کما ترجمه د نبی علیہ السلام د ټکی وکړو بیا ډېر ګران شي ما خو له دلوي نبی علیہ السلام ودیوس اغه دوسو پښتانه دوس وی کنه عربی کې دیوس وی کنه اغه دوس یقر الخبز فی بیته چې د پلیته سامانونو په کور کې ساتي د غانو د بجانو سامانونو په کور کې ساتي او دا لګیا د هر د ګناه سامان په کې راځي یقر الخبز فی بیته دا په کار د کنه لري کول په کار دی کو الله دې مسلمانانو له توفیق ورکړي چې دا ټي وی ګان را اخلاص کی او دا غانو بجانو دا کیسټه په دې باندې پاسو وګرځي یاشتری الاول حدیث چې اخلي هغه دا د قران په مقابله کې راځي نظر ابن حارث هغه به کمونو ډمه راوستي د بیت الله نه بار به ډمه غړولې او نبی رسول الله بدن نه قران بیانو نو خلکو وې دغه خده کدا خده لړ بچلا دمانو نه بلال دمولا بلال واغیل بلال په دې سره د قران بندول مقصود له ظلان سبیل الله وما خدانه دی ویل چې د قران ناراضي دا وایي کنه خلکو
به مون خوجره کې ټي وی لګول د مون خدای نه دی ویل چې قران پرې دې چل راځي ټي وی راځي نو دا عملی دعوت ته کنه نو ليضل عن سبيل الله دا چې گمراه کی خلق یا خو په وینا خلق سکی گمراه کی جو توي راځي مړ اوسګاری درسونه پرې دوی کرکټ لزو دا کرکټ په کوم داخل دي لا اول حدیث چې قران روان شي او بل سره روان شي ليضل عن سبيل الله یا په وینا او یا په عمل یا په وینا او یا په سبانه عمل باندې خلق د گمراهی تواړي ليضل عن سبيل الله دا چې گمراه کی خلق د دین د الله نبی دلیل ويتخذ عوضوا او جوړ کړي لرغاب دا الله دین تګوخکاری ويتخذ عوضوا او نی دا الله دې اتن لرغاب شاپ واشتي اولئک لهم عذاب مهین دل دې عذاب پکون کې دنند الله قران تسپکو قتل الله به سپک کیو ذلیل به کی الله دې سپکې دوه مخ کې دا مسلمانان پوي کی اولئک لهم عذاب مهین دا غلط چې دل دې عذاب پکون کې وذات الله علم آیاتنا کله چې مرسته شي په باندې زمونږ آیاتونه دا موږ د الله آیاتونه وایو کو ګرند وایو د الله آیاتونه وایو کنه وذات الله علم آیاتنا کله چې مرسته شي په باندې آیاتونه والله مستكبران واوړي دې ځان غټ غړون کې روان شي د قران درسنا لور شي موږ آرام کو سورې تاسو ګار خېلي والله مستكبران روان شي ګره کټلا روان شي یا غیر نور شذونه ته روان شي والله مستكبران واوړي ځان غټ غړو کې کالم اسما لکه چې داړو الله ایتونه اوریدلې ځان په کون کې بالکل کان نفي زنه وقرا لکه ته داړو پتنی چې د ګال جمعات کې لیونی لګیاري کې سپېلنی لګیاري دوره غسړی خلک تماشې لراشي چې دا لیوانه دې کې چې بل څه دي چې ماسپخین شروع شوی او خلی نو چې تر ما خامل لګیاري دوره خلک تماشې لراشي کنه کان نفي کالم اسما لکه چې په غونو دې کې درنو کالم اسما لکه چې نی اوریدلې دې لرا کان نفی زونه وقرا لکه په غوګونو د کې درنواله لکه چې غوګونه درانی د قران نه کان نفی زونه وقرا لکه چې په غوګونو د کې درنواله چې لکه اړو د اعلان نه اوریدلې چې درد قران به کیږي او درد قران مجید به بیانېږي کان نفی زونه وقرا لکه چې په غوګونو د کې درنواله فبشر بعذاب الیم خبر کا په عذاب دردناک باندې د غوګونو درد نه برداشت کو د غوګونو درد نه برداشت کو نو الله رب العزت په درد دی خو الله دې د دردولو نه مخ کې پوه کی او الله رب العزت ته د قران سوچ او مقام په جوړونو کې واچي وبشروا بعذاب الیم خبر کذل را په عذاب درناک باندې دا معمولی درد نشه برداشت کول نو الله به درد دی ان الذين امنوا وعملوا الصالحات یقینا کسان چې ایمان راړ په دې خولي کتاب باندې وعملوا الصالحات او عمل وکړي نیک عمل وکړي وعملوا الصالحات عمل وکړي لهم جنات النعیم دیلری باغونه د جنت د باغونه د نعمتونو باغونه ولور کی شاده قران تناستو الله دې موږ ټول ته نصیب کړي الله دې موږ ګناونه معاف کړي وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم دیلری باغونه د نعمتونو همیشه په دې کې همیش وعد الله حقا دغه همیشه په کې ځکه چې دا عقیده جوړه چې الله سو پر ژوندې د قران سره ومکاري خالدین فی وعد الله حقا لوز کړه الله لوز مکارا بالکل وهو العزیز الحکیم هغه الله ر زورور حکمت والا زورور دی حکمت والا دی دلیل تو وګوره کنه خلق السماوات بغیر عمد ترونه دا خدا کلم خلاف نه دا پیدا کړی الله اسمانونه دستونو ترونه چوینه تاسو د اسمانونو لرا یو ترونه چوینه تاسو د اسمانونو لرا یا ترونه چوینه تاسو د استونو لرا بغیر عمدن بیستونو دي نو کوي تاسو بلیدلی وی کنه خوشته دی نه دا استنه چې تاسو وینئ یعنی شته خو تاسو وینئ نه چې الله د قدرت ستنی دي والقا فی الارض رواسیا او غرزوی زما کې دران غرونان تمید به کوم دا چېونو خو دې په تاسو باندې وبس فیا یا ان تمید به کوم دا چې خو دې په تاسو وبس فیا من کل دابه خوار کړي په زما کې هر قسمه زنده سر وانزلنا من السماء ماء ورود برنوبو فامبتنا فیا من کل زوج کریم زرغونو منګه پدې کې دار قسمه جوړې فائدہ مند نه نو ګورا باران سره د زمکه نه فائدہ مند جوړې زرغون شي نو تم په قران سره فزړه کې خپل فائدہ مند جوړې زرغون کا کنه او فائدہ مند عقیده او عمل په کې زرغون کا هاذا خلق الله مطالبه دلیل ما خدای الله د قدرت دلیل پیش کو ته د غیر الله قدرت مانی نو نار شپاغه دلیل وایا هاذا خلق الله
دا پیدائش دا الله دار سال الله پیدا کړی دي فارونی ماذا خلق الذين من دونه نو خیماتا چې سړي پیدا کړیا کسانو چې به دا الله نه دي دا ته چې کوم را مدد کوي مچ پیدا کول شي نه وي بلکې ظالمان دي په گمراه صاحب کې غیر الله تعالی مدد شویل او مخلوق تعالی مدد شویل دا صاحب گمراهی دا په دې دلیل بیا ذکر کوي نقلی منسکون بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد سورۃ لقمان کی دا اللہ دی اوالی مسئلہ اول دا کتاب مقام بیان کو چکم په حوالہ دا مسئلہ کی بیا پاغی دلیل عقلی مطالبه دلیل اوس دې ځاینا دلیل نقلی لقمان نے ذکر کئی لقمان ابن اخت ایوب وإذا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام ایوب علیہ الصلوۃ والسلام خرائیو سو کوئی چه ابن خالت ایوب ایوب علیہ الصلوۃ والسلام ترورزه وی نماسیزیو د وخت اوخيار سړیو پکې بند کړي د وخت اوخيار سړیو د وخت اوخيار سړیو وای غلام یا 400 اوخيار او نیک سړیو ډېر د اوخيارتیا خبرې داغنه نقل لی قرآن مجید چې کوم ذکر کړی دی دا ډېر بهترین او ډېرې د کمال خبرې دي نور بیا مفسرین ذکر کړی دي زیات روح المانی نقل کړی دي چې ډېر نصیحتونه بچی ته کړی دي شاګرد ته یا بنی لا یکون الدیک وکیس منک تنادی بلیل وانت نائم بچه بانگی دی د نو خيار نشي اد شپې چغه وباسي الله تا او تو د پروتي لا تقل شبعان على شبعين چې مول نو بیا سمخرا د مولتیا د پاس خوراک مکو بدن لدیم خرابتیا دا روح لدیم خرابتیا دا سنور ډیر ستنه نقل لی ډیر او خيار سړیو پیغمبر نو امالی والا ذکر کئی وذل قرنین لم یعرف نبیا وکذل لقمان فاحذر عن جدالی ذل قرنین پیغمبر نو وکذل لقمان فاحذر عن جدالی او دق کرانگی لقمان او پیغمبر نو پدی کی جگڑ مکوئی اخیارو اخیارتیا دا اللہ علیہ رحمت تے جملہ دایان گفتان علمی یقین ہست دانا رحمت للعالمین طول خیاران ویل دی جملہ دایا گفتان علمی یقین ہست دانا رحمت للعالمین چی اخیار سڑے دا خدای لی رحمتی دام اخیارو دا اللہ لی رحمتو دا غم وعائز نصیتنا پائی کیا واللہ اللہ حق آ ذکر کئی ولقد آتینا لقمان الحکمہ ورکڑمو یقینا ورکڑمو لقمان لو خیارتیا
خو خيارتیا دار روانه خبره ټول حکمت دي کنه دا نور سری چې حکمت نور تفسیر سری خدا دې کنه یا له خيارتیا ور کړو دار روانه خبره دو خيارتیا وي او ال حکمه وضع شی فی محله هر یو چیز په خپل ځای کې خدل دا لوی خيارتیا چا د الله حق په خپل ځای پیژندو د مخلوق په خپل ځای پیژندو اوس په ته معلوم شي او مې یشکر فینما یشکر نفسه چا چې قدر وکړ یقینا د الله قدر وکړ یقینا فائدہ د پاره د خپل ځان ده ومن کفر چا چې انکار وکړ یقینا الله دې بے پروا استایل شوی ذات غنیون بے پروا حمید ستود شدا استایل شوی حمید ستاسو ته ضرورت نشته یا حمید چې ستایون کې د خپل تابعدارو الله ستاینه کوي حمید ستایون کې د خپل تابعدارو وایذ قال لقمان دا لقمان حکمت وورا اول د کور نه شروع کړی دا ځکه چې کور عالم موافق شي او برابر شي چې کوم مسله داعی کوي دعوت کون کې عالم کوي او کور علی او سرومنی نو کور کې نور راشي نو گاونډیان تنوم بیا اثر اخلي ګینینو چې کور علی او سر نیمنلی داغه اثر په نور خلکو ډیر کمی بیا ځکه وی کور علی او سر نمنې نو مونږ او سر څنګه ومنو نو گاونډیانو سروم منی او بیا د گاونډیانو سرای محله منی محله سرای بیا کله ومني نو پورا نور خوريږي د دې وجہ د کور نو شروع کړي وایذ قال لقمان پاو کې چې لقمان خپل بچیتا هو یعذو دو تنسیات کا دا واز دے تربیت الاطفال من القرآن د ماشومان تربیت د قرآن نزدکا په داسې طریقه د ماشوم تربیتو کا نو دیو تاول نه شروع چې وکي نو دیو تاول نه کنزل خي حالت شابه د مور ته یو دوه کنزلو کاته شاوت مور ورته دی پلار ته کنزلو کا نو مور خاون ته کنزل نشي کوله خزا نو په بچي کنزي او خز خاون د خزنه یریږي کنزل وته نشي کوله نو په بچي کنزي نو په بچي په خپل وینس کې واسطه کړي یو بل په کنزي نو دا څه پیدا شو نه دا الله مقام تو خیاول نو ته ټي وي خي ټي وي ټول ز کول شي په دورو پوچې وي کمپیوټر بالا گیومو او باندې بیومو او بل شی په کوي د دومره خيار دی دومره خيار دی چې د جهان خيار دی ټول کمپیوټر ورکا داسې پکې پټ ځنګان راوباسي جریان بشي وتا مونږ ته نی معلومه دی راوباسي غطا ته دا خول دي نو تا ته الله مقام کم ځای خو اول دا الله مقام متوخیا دا د معشوم اولنې حق چې د الله رب العزت مقام دا په ځړ کې پاتې شي دې سره بدل کې ووصینا الانسان ذکر کوي ور سره جوخ د الله رب العزت د مور او پلار حق ذکر کوي چې تا بچی ته د الله حقوق نو الله رب العزت په د بچی په ځړ کې ستا حق سکی پیدا کی او بیا ستا خیال ساتي خو چې تا ورته د الله حق نه خولې نو بس بیا رستو دی وی سانګان لوي شو وی سانګان نظامن مینه سانګان دي نو سانګان خو سه به معنی لکه د میخي اولاد ته ویل کیږي نو دا د میخو سانګان اولاد دي کړي انسانانو اولاد دي خو یا به ته سانډه یا به دې سانډه وینو او ته خول نه دین دی او ته خول نه نو لقمان ابن وهو يعظه او دو تنسیت کا یا بنی لا تشرک بالله وبچیمی ویا بنیا وبچړیمی دا بچوړې د مين نه ویل کیږي دا بنیا دا عام طور مور او پلار بچو ته د مين نه دغه شانتي بچوړې دا ورته وي بچوړې په پښتو کې د بنیا معنی ده کنه یا بنیا وبچړیمی دا د سپکاوی د پارانی تاسو ورشاو صرف شریف کوي چې د سپکاوی د مینی د سپکاوی او د ذلت د پاره کم تغییر په اسم کې وکړي شنو هغه تسوي تصغیر ویل کی خودل ته دا د پاره د مینی دی دا د پاره د سپکاوی نه دی یو ملګری بل ملګری ته حبیبیا او دوس ګوټی مې هغه ته مړه دا راته سو دوس ګوټه وي زول دوس ګوټه ما هغه ته وی ما قلت حبیبیا من التصغیر ولكن يعذب الاسماء بالتصغیر ما قلت حبیبی من التحقیر ما دا حبیبی د سپکاوی د پاره نه ویلې ولکن يعذب الاسماء بالتصغیر لیکن تصغیر سره نمونه خواږه کیږي خوان پکې پیدا کیږي سر مې کو نه دو یا بنیا وبچړیا
و بچڑیا میں لا تشرک باللہ اسدار مجوڑو دا اللہ سرا دا تو ګور دا اول نو خولا چې د معشوم عقیده ټانګیدلی چې د سکول ته وړو کې لاړ شي اول ته سوکوي چې پلان کی بابا سره زول ته بچ کم نو داغه وولو کې اړای چې پیل کیګو وک پاس کیګو بده وته خبردار درس شرک خبرو کړه چې معشوم یو د شرک رات کوي نو بڑا مزه کرسی کنه لا تشرک بالله اسدار مجوړو دا الله سره دا تربیت د کور نه پکار دی ما ته استاد وی ته د کل نه پنځ پیری شو مزه ازلی پنځ پیری مزلی پازل کې مال لیکلو څنګه مې تربیت د کول نه پنځ پیر توپ کړه په ازل کې مې پنځ پیری لیکلو لا تشرک بالله اسدار مجوړو دا الله سره ان شرک لظلم عظیم یقینا دا شرک خامخا ظلم دی لوی ظلم دی د تاکیدونو تم فکر دی صح پنځ پیری خدا لقمان وګوره ان یو تاکید اشرک معرفه بل تاکید لام بل تاکید صحیح ده کنه او ظلمون کې من بل تاکید عظیمون کې دا من بل تاکید خبر باندې پوښوي کنه پنځ پیر پنځه گزارې ورکړي ان شرک دا پنځه گزارونه ورکا دا پنځه ګروز اور اخلاص کا ان شرک ظلم عظیم یقینا شرک خامخا ظلم لوی ظلم آغا یو پر لے درجے کا ظالمی پر لے درجے کا چراغا نا غٹ ظالم بل نہیں دا شرک تے درم ظلم متوسط گناہ کبیرہ او درم ظلم ادنا ظلم اندا آغا چی کم دینو گناہ صغیرہ باب ظلم دون ظلم خلاف اولا اگے تم ظلم میں لکھی گی دا درے قسم ظلم دے ان شرکا ظلم عظیم یقینا شرک خامخا ظلم دے لوئی ظلم وضع الشیء فی غیر محلی بیزای شیء کی خودل دیتا ویلے کی گی ظلم دوم دا اللہ حق بل ورک کنا للہ حق لا یکون لغیره ولعبدی حق ہما حقانی دا اللہ حق بل مور کو وصوین الانسان دا یا وینا دا اللہ دا فاذکرونی اذکرکم اللہ وی زما حق بیانو ستابع پز بیان کم فاذکرونی اذکرکم لقمان دا الله حق بیان کو نو الله اوس د مور او پلار حق سکی بیانې دا وینا دا الله او یا د لقمان خبره ده خو وېداسي چې الله رب العزت وی ما لقمان لزړه کې چولیو نو هغه داسي ویلو نو اوس تا توام نتیو موایا وصین الانسان په حکم میکړه د انسان ته والده په بار د مور او پلار کې مور او پلار بارکه الله وی په حکم میکړه دې کې اوس تغییر او بدلون ناراضي حملتو موهنن اوچت کړه دلارا مور د وانن په تکلیف سره د بل تکلیف نه چې بچي په ګډه کې څومره درنيږي نو دومره د مور تکلیف زیاتیږي وانن په درد او په تکلیف سره د بل تکلیف نه او فصاله او د تینه جدا کولی فیامنه په دوه کالو کې انشکر لی والدایک دا چې قدر می وکي دا چې قدر وکي زما ولې والدای کا د مور او پلار دی د مور او پلار قدر وکا ولې والدای او د مور او پلار دی نو اباک او معلمک پلار تم او معلم تم شامل دی الذي علمک شتا ته علم خي او په مقام د پلار باندې دی اباک او معلمک الذي علمک چې علم د تخي ناغم روحانی پلار دی والدیک الی المصیر ما تو پس کی دلی ونجادا کا او کزور کی بتابانی علا پدی خبره ان تو شرک بی دا چی صدا جوړ کدما سرا مالے سره کبی علمون آغا چنشت تعالی را پاغی بانی سو دلیل فلا تطیعهما نمی منا ونو مانی دا دی بیا یعنی دا اللہ پا مخالفت کے بے نمانی البتا دا اللہ پا مخالفت کے ممانا او نور دنیاوی لینڈین اگر که کافر ولی ندی و دنیای خبرو که با اغی رٹے را رٹے نا دنیای خبرو که با سر تیزی و سختی نکای و صاحبهما فی دنیا معروفا ملگرتیا کوا دی سرا پا دنیا کی معروفا خیستا ملگرتیا و سرکو پا دنیا کی و صاحبهما فی دنیا معروفا چو سمردن کی و صاحبهما فی دنیا معروفا عالم ذکر کئی لأمك حق لو علمت كبير كثيرك يا هذا لديك يسير مورد جدا ذکر کړی دا حملته امه وهنا على وهن
د مور حق د پلار نه زیات ته په خدمت او تابعداري کې لامک حق لو علمت کبیرو کثیرو کیا ذا لدیک یسیرو د مور در باندې لوی حق دې زیات کته ډیر سو کې د مور خدمت لري هیڅ نه کړی فکم لیلتن باتت لسقل کتشتکی لها من جراح کأنت وزفیرو سورش پی اغه ستاد بیماری د وجه پر یادونه کړی دي لها من جراح کأنت وزفیرو ستاد زخم د وجنا هغه بجړېدلا او سویلی وکول وفل وز الذی لو تدری علیها مشقه فمن غصص الله الفؤاد یطیر نو دا زیګېدل لا جدا تکلیف هغه کې دوره تکلیف چې دا غیر د فریاد او د درد د وجه نه کېدې شي چې زړه والوزي وکم غسلت عنك الازي بيمينها وما هجرها الا لديك سرير سور زلي په خلاص باندې ستا غول امتیازي وینځلې دي وما هجرها الا لديك يسير او نو غیګ داغه مگر تا سره سریر او تخ تو داغه په غیګ کې تخ کې و پروت یو دوبوي نن هغه ته خبرې کوي وتفديك بما تشتكيه بنفسها ومن صدها شرب لديك نميرو ای بزان قربانو چې تا به وی وکړل هغه وی بچي قربان شم درنه چې تا به له وی وکړ هغه به در باندې ځان قربانو ومن صدها شرب لديك نميرو او دا غیر سینې نه تا ته زبردست چینه را روانه وي وکم مرتين جاءت واعطتك قوتها حنوا واشفاقا وانت صغير سو زله چې کمن استاد وجه غوږی پاتې شوی دا او تعالی خوراک درکړ دې حنوان و اشفاقا وانت صغير پتا مې نوا او ته معشوم وي فآها لذي عقل ويتبع الهوى وآها لعام القلب وهو بصير وي تبادشي اغه عقلمن چې خواهش پس روان دي تبادشي د زړړون اوالدون کې دي فدونك فرغ في عميم دعائها فانت لما تدعو به لفقير فدونك فرغ في عميم دعائها وظالما داغه دعاګانې واخلا هغه په دعاګانو کې شریک شه فدونك فرغ في عميم دعائها فانت لما تدعو به لفقير نو ته چې هغه څه دعا کوي نو تاغه ته محتاجي زاینه دعاګانې واخلون ټولټه داسې عملونو داسې خبرې کوي چې داغه خیری ځان پسې کوي داول کوي ظالما فلا تطيعهما نو مرن دې دواړو او صاحبهما په دنیا معروفه او معاملو سره کوا په دنیا کې ډیر مزیدارا وتبع سبیل من انا ویلیا روان شه فلار دا غچا باندې چراګرځي ماتا وتبع سبیل من انا ویلیا روان شه لار دا غچا باندې چراګرځي ماتا دا من عام دی که خاص دی وتبع سبیل من انا ویلی څوک الله ما تراګرځي هغه بس شه روان شه دلته سوئی یو اجتماعات کې وګورئ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا چوتوای الله دین پس راشي نو موږ له قران څه دی دا چې قران پس راشي موږ له بابا څه دی پورا دی مشران را لوي څه دی پورا دی چې کم ځای کې د مشرانو په تابعداري رد کړل نو هغه د دین مقابله کړي ا د دین سره مقابله کړي او د دین د پوهې د پاره او د دین د اوچتوالي د پاره د مشرانو تابعداري دا مامور به ده په دې باندې الله حکم کړی واتبع سبیل من انا ویلیا روان شور پسې وي د مشرانو او د انابت والو چې څوک الله تعالی ګرځي نو من انا ویلیا امام ابو حنیفه بوته کمن انا ویلیا کړي د امام ابو حنیفه ته بوت وي امام شافعی یو بوته امام ابو حنیفه بل بوته امام شافعی بل بوته او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بوتانو ختمولو لپاره راغلی او موږ د نبی علیہ السلام وارثان موږ دا بوتان ختمو ظالما دا څه کوي څه نه کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته خدا حکم شوی دی چې وتبع سبیل من اناب الیا چې راګرځي الله ته بس هغه په روان شه هغه ته نو چې وتبع ملت ابراهیم حنیفه ابراهیم علیہ السلام په دوه دستور باندې روان شه د نیکانو تابعداري د دلیل د لاندې دا جز د دین نه دی اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم د نیکانو خلقو په لار باندې روان شه وتابع سبیل من اناب الی وې دا څلور په کې تاسو خاص کړل چې دا څلور دي او نور امامان نه مانی
نو چې د چا تابعداري کوي نو اغله سبیله پکار ده کنه من اناب له سبیله صدا پکار ده سبیل ویل کیږي چې داغه مکمل لار د ژوند یي اصول مرتبی او فروع سی مرتبی نو اصول او فروع د سلور امامانو مرتب دي مونږ په سلورو کې ټولو کې امام بخاری رحم الله خو زکه په ټولو کې نابت پد کې څه دي زیات ته په ټولو کې نابت پد کې زیاتو نو وتبع سبیل من انابا الی لقد زان البلاد ومن علیها امام المسلمین ابو حنیفه وتبع سبیل من انابا الی روان شاه پلار دا چا باندې چراګرځي ماتا بیا ماته واپس کېدل تاسو نو خبر وکم تاسو پاش کوي تاسو یا بنیا بل نصیحت یا بنیا داغه پزړه کې د آخرت او د الله یاره پیدا کا چې بچي چې سکای نو په الله دې پوه دی الله دې په عمل پوه دی زما په مخ کې او د مور په مخ کې د مشرور په مخ کې ګناه نه کوي نو چې الله دې ویني داغه په مخ کې څنګه ګناه کوي چې دا مقام دا غزړه کې پروتي نو مجال دی چې معشوم د وړکوالی نه په دې خبره عادت شو چرې به ما ګناه طرف تلال نشي ګناه طرف تبلال نشي د معشوم تربیت شوو استاد وتوي بچي دا چرګ بوزا اواغه ځای کې حلال کا چې کم ځای کې سوکني چې کم ځای کې هیڅ سوکني شاګر ګرځیدو واپس راغی استاد خپکیګه ما چرګ ژوندې راوستو ویولې بچي ویتا ما ته چې دا چرګ داسې ځای کې حلال کچا هغه ځای کې سوکني زه خو چار چرته تلم نو التبا الله دیو جما چرګ ژوندې راوستو چې داسې تربیت وشي نو بیا د معشوم نه ګناه چرېم نشي کېدلی نو داسې تربیت چې د الله مقام او د الله علم او گرفت اده د پزړه کې د وخت سر نه پروتي یا بنیا یا بچیا می ان تکم مثقال حبتن ان یقینا دا خصلت ان تکم مثقال حبتن کوي دوری دانه امرا کوي پشان د دانه من خردل دوری یا سپیلنی فتكون فی صخرتن نویدا پګټه کې او فی السماوات پګټه کې دن پروتي او فی السماوات یا پاسمانو کې او فی الارض یا پزما کې یا ته الله نورا به وړي الله دا الله نه پټ پنانه دي کني کې دو کبدی خصلت معنی مې زکه وکړه ان الله لطیف خبیر یقینا الله له باریک بینو خبردار یا بنیا د الله د احکاماتو قدر ول زړه کې پیدا کا چې د الله رب العزت د ویلو قدر وسري یا بنیا یا بچیا می اقیم الصلاه پابندی کوا د مانزه د مونږ پابندی کوا دانا چې جمعه خانو اختر خانه جمعه پر چې تموز راشي او یا خادی خان او غم خان دی یا په خادای کې مسکی او یا په غم کې مسکی چرته مونږ پابندای سره ونکو یا بنیا اقیم الصلاه کرکټ پابندای سره کوي مس پابندای سره نه کوي سکول له پابندای سره لګي مونږ له پابندای سره نه لګي سکول له وختي پاسه ایثار مونږ له نه پاسه وي بچي د ماستون نستړي شوی خیر دی یا بنیا اقیم الصلاه او بچیا می پابندی کو د مانځو بل ځان دی پورا کو نو بل پورا کا وامر بالمعروف ذکر تکمیل الغیر اسر تکمیل النفس وامر بالمعروف ځان دی پورا کو نو بل پورا کو کنه وامر بالمعروف حکم کو پنه کو باندې ونان المنکر من اکو خلق د بدونا چې بل تنیکی کای بل ته حکم د نیکای کای نو خپل بم نیکای ته مجبور شي چې بل بدونه من کای نو خپل بدیم خدای سکی بند کی ونان المنکر خدا آسان کار نه سخت بدر باندې راځي واصبر علی ما صابک غم کوا برداشت علامه پا مصیبتونو باندې چرسی کی تا تا پاغ باندې چرسی تا تا پاغ صبر کوا ان ذالک من عزم الامور یقینا دار په خو کارونه ان ذالک من امور المعزومه یقینا دار کارونو په خورا یقینا دار کار د ځوانانو کار دی چې دین بیانې او په دین باندې سخت برداشت کوي دار ځوانانو کار خلکو کار دی ولا تصائر خدک للناس د بندیانو حقونو ته مخیا دا د بندیانو حقونه چې دانه چې بندیانو سره نه لګي بال چې راوځي نو تندې چې کمونو ګرونجي کړه او مخې کو کړی چا سره خبر نه کوي یو پلان کې زوی وروخته شون پړسولې چې دا سینی چې بار خلکو سره وځي خواږه خبره ماما او کاکاجی د خلکو اصول د ژوند سره مخیا چې خلکو سره خطرې کې سره ژوند تیری ولا تصائر خدک للناس مکه گاو مختی خلقونا ولا تصائر خدک للناس
سعار پړسولو ته وي شون پړسولو ته مکه گوا مپړسو مختی خانانګي خلکو ته ولا تمشي فی الارض مرها ځان په خلکو مو چتاوه ولا تمشي فی الارض مرها مگر دزما کې ماسماس چې ماسماس رواني منچو ډنګره نه دا سورۃ بنی اسرائیل کې وضاحت کړو ان الله لا يحب یقین الله چې نه خوښي کله مختال فخور هر یو چلولی کله مختال هر یو لوی مار فخور او دزمار لابجن مختال چې پزړه کې تکبر کوي او فخور چې په خلید لوی خبرې کوي مختال چې زړه کې مداز تاویږي را تاویږي مختال فی النفس او فخور علی الغیر لا يحب من نکی دار یو متکبر فخور لوی مار سرا دزمار سرا لابجن سرا مونږه داسي دا دوزیولی واقصد فيما شیک د ژوند د تیرول اصول تو خیا چار سے کې درمیان روي کی زیاته هم په سيزونو کې نه کېو کمه هم نه کوي پار کار کې واقصد فيما شیک درمیان روي کوا میان درمیان ځا کار کوا پتاک کې برابرتیا کوا پتاک کې واقصد فيما شیک کسلت سرا همت ختمیږي سستای سرا همت ختمیږي ندا چې فيما شیک आवाज دا مراد نه دی چې په روانې په لار باندې نو تیز ځه منډه موها او ډیر په مزه لکه جنکو په مزه رواني دامنا چې مزه رواني او دامنا چې منډه والا کدلې ونو مفتی صاحب مدذ الله العلی چې یو کسوی او چې هغه منډه وي نو دوه خبرونه به خالینی یا بلې ونی او یا به طالبي د سبق په پنا وختي په نور بسنی خو دې دوه کسان نه به خالینی یا به طالبي د سبق په پنا وختي او یا بلی ونی واقصد فی ما شیک نو درمیان نروی کوا پتاک کې نو با تاک نا مراد ټول زندگی دا ټول زندگی کې درمیان روی کوا خرج کې درمیان روی کوا دارنګي په ګټلو کې درمیان روی کوا دامنا چې ټول عمر اده ګټل ور کړی او د الله دین لري ورنکو دامنا چې ټول عمر اغه ناس یو پروتي نه او ګټا او د الله دین خدمت وکا او لګولو کوم دانه چې ارڅ لګای سلک ځان سره پریدا دا وقت فی ماشیک پارس کې درمیان روی دیو حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ما علی من اقتصد یو سړی چې درمیان روی کړی دی نو غریب شوی نه چتا ما علی من اقتصد نه غریب شوی او څوک چې درمیان روی کوي چې په درمیانت سره طریقې سره کار کوي چې غریب شوی نه دی واغذ من صوتک کاتا کا आवाज دے کاتا کا دینو دا आवाज نه مراد چغي موها نو واغذ من صوتک معنی دوړی اس داسې چې کمندونو دوړه دباو مکوا چې او کار سره تنش رسول نو اس دوړه دباو مکوا اس لا په موها چې لاب جنې اس لا په مو بیزایر او بونه مقایمو دا وکم او مونږ چې دی پیره که خیر ورسېدو نو ته ګوره چې مونږ بسکو دلا مونږ بدل د پاکستان داسې کو واغذ من صوتک سره کول سړیا مولانو مزدوړه دباو کول مونږ به داراولو نور ور پسې هم کولو ایسه مونږ واغذ من صوتک ویدان اس تش دوړه دباو خو د خر کار دی که تش دوړه دباو باندې او تش پلا په چغو باندې مشری وي نو خران به د کلی سو مشران او که په خړاوو کې کامیابی وي او په جنگونو کې کامیابی وي نو سپی به د کلی مشرانو واغذ من صوتک درمیانه طریقې سره کار کو سړیا واغذ من صوتک نبی علیہ السلام بارک راضی کنه والا صخاب فی الاسواق نبی علیہ السلام بازارونو کې چغې نه والی چې دا چغې وباسي او بل څه کار دی نشته دی واغذ من صوتک کته کا आवाज دی کته کا یعنی بیزای روبونه ماچوا اس لاپ موها چې لاپ وو کار نه کوي لاپ موها خرچ سمرا تیز आवाज په مخ کې ګیندور او سره شاتم ورځي کنه او کنه نو بیا دغه چلومی کنه نه په درمیانه طریقې سره کار کو واغذ من صوتک او هغه په میدان کې आवाज وباسي چغه وباسي به سوکې ته پوس کولو ایسو کې نه یو आवाज ولاړی واغذ من صوتک انان کرل صوت له صوت الحمیر یقینا بدرنګا په आवाजونو کې خامخا आवाज د خر الم ترى دلائل ذکر کوي نو ګورئ تاسو ان الله یقینا الله چې خدمت کې لګوري تاسو راغه
چې پاسمانو کې دی او چې پزما کې دی واسبغ علیکم نعمه او پوره کړی دی په تاسو باندې خپل نعمتونه سرګند او پټ ظاهرا و باطنا سرګند او پټ هر قسم نعمتونه درکړي دي سرګند ګوره قران ته قران دې سرګند نعمت درکړي دی و باطنا او داغي عقیده دا د پټ نعمت درکړي دی نو تر دې قدرونو کو یواز ډوډۍ ته وګوره کنه ظاهرا و باطنا او ظاهرا په یوون ونای کې اوم ظاهری نعمت چې خوینو مزه درکې باطینی نعمت چې الته وزي الته ورسی ګډه تا او سدوړه دباونه کې په خیر خیریت منزل مقصود ته ورسی منزل مقصود پیژنې کنه لیټرین ته چې کومو منزل مقصود ته ورسی په خیر خیریت د دې وجنه چې خوري نوم الحمدلله خو چې لیټرین راوځي نو بیا څه الحمدلله په دواړه ټیمه کې صدا الحمدلله چې د الله نعمت تام شو نعمو ظاهرتا و باطنا ظاهرتا سرګند او پټ هر قسم نعمتونه دي رو ظاهرتا جسمانی و باطنتا روحانی هر قسم نعمتونه درکړي دي د الله نعمتونه څخه ورکو ولټه په بل طرف روان شو وامن الناس